مشته نو په نظر باندې ولې ناراضي ملحدین دا اعتراض کوي چې موږ له الله ځانو خې کنه چې موږ ووینو بس موږ په ایمان راوړو حالکه دا خبره د دوی غلطه ده دلته دوی څه کوي مغالطي کوي مخکینی اعتراض کې موږ وضاحت وکړو چې دوی څنګه مغالطي کوي او دویم کې نو جوابدار شابه وایي غلطو باندې مبني دي چې ځکه کوم چیز چې په نظر نه راځي دا خو د دې خبر دلیل نه چې دا چیز دی موجود نه وي نو موږ به ترې تاسو کوو چې تاسو باندې اصول داري چې څه په نظر راځي هغه به مني نو آیا د علم ذرایع سری مشاهده ده د دین علاوه نور شیان هم شته چې هغه عقلا ممکن وي او د نقلي رښتینی خبر سره ثابت شي هغه هم ذرایع د علم لږ صبر وکړئ مولوي صاحبانو موږ دوی ته وایو دا خبره ستاسو صحیح نه ده چې موږ ته وخایا او چې څه په نظر راځي دا به سوي موږ به منو دا سټیفن هاکینګ وایي الکترون موږ نشو لیدلی دا یو تا چې کله یو ساينسدان دی جی تامسن په نوم باندې هغه چې کله دا ایجاد کړل اوسه پورې دا چا نه دی لیدلی الکترون ماده د الکترون نیوټرون او د پروټون نه جوړیږي دا د مادې لپاره درې اجزا دي اوس د مادې اجزا ته نشي لیدلی تاریک ماده ډایرکټ میټر ورته وایي په دې کائنات کې چې دا ډیره زیاته ده دا 95% ده وایي څو ده موږ یې وایي نشو لیدلی د دنیا ډېر څیزونه ساینسدانان یې په دوربین هم نشي لیدلی وایرس خو به وویني هلکه کورونا وایرس دی هلکه د زیړي وایرس دی سینه خرابه ده زکام دی دا وایرس دی جسم ته ننوځي دا خو ښکاري په دوربین داسې ډېر څیزونه دي چې ساینسدانان هم نشي لیدلی بیا یې مني نو دا په نظر باندې راتلل دا خبره د دوی غلطه ده موږ ورته وایو ستاسو صرف په دې سره دا دلیل ذرایع مني صرف مشاهده مني نور ذرایع مني که نه مني خو دنیا کې حسن موجود دی که نه دی موجود دنیا کې خفګان موجود دی غم موجود دی په دنیا کې ډېر شی نه موجود دی موږ یې منو د هر څه بعضې څیزونه په څه سره ثابتېږي حواسو سره ثابتېږي بعضې څیزونه په عقل سره ثابتېږي بعضې په رښتونو خبر سره ثابتېږي د مذهب د طرف نه به جواب وي دیو ته چې دا دنیا دارالامتحان ده که الله تعالی په نظر راغی نو بیا خو به د امتحان مقصد ختم شي امتحان په حال کې طلباو ته سوالات او جوابات وښایي موږ به د مذهب د طرفه څه جواب ورته ورکوو چې وروره دا دنیا دارالامتحان ده په امتحان کې سوال پټېږي که ښکاره سوال خو پټي که نه چې کله سوال د شاګردانو ته وښودو نو بیا د امتحان اخیستلو ضرورت شو اخیستلو څه مطلب شو امتحان کې دا خبره ضروري ده چې د کوم څیز امتحان چې اخیستل کېږي هغه دې پټ وساتلی شي الله تعالی خو په دنیا کې په نظر نه راځي لیکن اثرات یې په نظر راځي دا ټوله دنیا د الله تعالی د وجود اثرات دي څومره ښایسته منظم دنیا یې پیدا کړې ده دا دومره لویه سټیفن هاکینګ څه وایي اے پھیلتے ہوئے کائنات وہ خالق کو از خارج از امکان قرار نہیں دیتے دا بغیر د خدای نه وایي نشي کېدلی حالانکه خپله غټ دهري دی په خپله باندې وایي چې نیوټن وایي دا هم وایي دغه د معجزاتو قایلو په دې قوانین د فطرت کې وایي دې کې د تبدیلي راتلی شي دا د نیوټن نظریه خپله غټ دهریان دي خدای نه مني خو لیکن چې کله راګیر شي نو بیا بس یار دا کائنات دا منظم کائنات ته وګوره نور راختلی دی داسې ځای نه دی چې هلته اوسپه ده دا په خپل ترتیب سره چې دا نور دا ځمکه په خپل یو مقدار سره روان دي دا ځمکه چې کله 13 کیلومتر رفتار وکړي دا 2.8 ملي متر د خپل لارې نه خوا کېږي وایي که چېرته دا 3 ملي متره خوا شي خلک به د یخنۍ نه مړه شي د ګرمۍ نه به مړه شي او که چېرته 2.5 شي خلک به وایي د یخنۍ نه مړه شي نو دا دونه دې کې دا چا دا دونه صفات ایښي چې دا د ژوندو کارونه کوي پته لګېږي چې الله رب العزت موجود دی کائنات کې دا منظم انداز سره چې دا کائنات روان دی دا په دې خبره دلالت کوي چې الله موجود دی دومره لویه دنیا بغیر د پیدا کوونکي نه بغیر نشي پیدا کېدلی وایي دا د مادې نه خود به خود پیدا کېږي نو دا خو هم چا پیدا کړي دا ماده خو به چا پیدا کړي چې دا بیگ بینګ وشو که نه یاره چې بیگ بینګ وشو نو بیگ بینګ دا ماده د کوم ځای نه راله ولې صاحبانو چېرته دا خود به خود هم خالق لري مثال د یو انسان نه چې تپوس کړی و چې ما ته کشش ثقل وښایه دا سوال دی هلکه ته ما ته کشش ثقل وښایه کشش ثقل دې ته وایي چې ته کاڼې بره پرېږدې خو ځمکې ته به راځي دې ځمکه کې خپل کشش پروت دی دې کې دا ثقل پروت دی دا موږ ځان ته راکاږي لیکن موږ دا ورته وایو دا خبرې وضاحت پکې شوی دی دا عبارت وایو چې پوه شي نو دې انسان کاڼې بره لړه کړو کړو نو هغه کاڼې لاندې طرف ته راغی نو دې انسان وویل چې دا د کشش ثقل نه سوال کوونکي ترې تپوس وکړو چې دا خو د کشش ثقل اثر ښودلو کو تا خو ما ته د صرف اثر وښودو ما ته کشش ثقل وښیو نشي ښودلی هغه وایي هغه خو نشي ښودلی د کشش اثر درته ښودلی شو یاره دوه کسان دي یو پکې طاقتور دی یو پکې کمزور موږ له به څنګه پته لګي دا طاقتور دی موږ خو دا طاقت نشو لیدلی د طاقت اثر محسوسولی شو که نشو محسوسولی ولې نشو په غېږه به ورشي او درس دا بل به راوغورځوي موږ به ویو چې هلکه دې کې طاقت ډېر دی موږ یې نشو لیدلی لیکن موږ محسوس کولی شو
دوه کسان دي، یو پکې طاقتور دی، دا به موږ ته څنګه معلومه شي چې دا طاقتور دی؟ طاقت خو په نظر کې نه راځي، البته اثرات یې ښکاره دي. کوم چې زیات وزن اوچت کي هغه د بل نه طاقتور دی. داسې دنیا کې الله په نظر نه راځي، لیکن اثرات یې موجود دي. د انسان وجود ته وګوره، د انسان ته وګوره، د خپل شکل ته دې ګوره. وفي انفسکم افلا تبصرون، ځان ته وګوره چې تاسو الله رب العزت وایي چې ته څومره ښایسته انداز کې پیدا کړی. میډیکل دونه ترقي کړي مولوي صاحبانو که نه چې دوی د یو زړه په باره کې دومره، حالانکه د انسان جسم دی که نه، د غوږونو یې ځان له ډاکټران دي، د ګردو یې ځان له ډاکټران دي، څومره دوی خوارانې کوي که نه. لیکن ته ورشه د ګردو ډاکټر نه تپوس وکړه چې په ګردو کې کم رازونه پراته دي، په دې کې کم یو خصوصیات الله ایښي دي. ته ورشه د زړه ډاکټر نه تپوس وکړه چې هغه تا ته، ته ورشه د دماغو ډاکټر ته ورشه، ته د سکن ډاکټر ته ورشه، ته د انسان د یو جسم ته وګوره. یار دا خود به خوده دې کېږي، دا موږ خوراک وکړو، دا داسې مفید رد عمل وکړي، دا خوراک موږ دپاره هضم شي او بیا داسې شي، دا بیا بار وځي، دا بیا فضله د نه جوړېږي. یاره خود به خوده کېږي، دا خود به خود عجیبه خبرې دي والله. دا خلک کوي د دې تخلیق ته وګوره، ترقي وکړه، بیا یې هم د انسان په باره کې پوره علم نه دی معلوم کړی. دا دویم دغه شو اعتراض شو چې خدای جل جلاله په نظر ولې نه راځي. په ځکه په نظر نه راځي، دا دنیا دارالامتحان ده. مخکې ویو که بس کو درېم اعتراض